خلکو ته وابین پیدا شوي دي د انګریزانو څخه خواري دي وانګ هلکه دا څنګه انګریز دی چې پیسې خلکو له ورکړي دا پیسې واخلي او قران بیان کوي حدیث کوي ته بیان انګریز خو د قران او حدیث دشمن دی اته چې پیسې ورکړي دې دروغ یو حدی کنه دونه دروغ ویو چې زه پر خو چلی دا به زه دروغ داخله کوي لګي او جبي چالاکی الله ولا ورکړي امتحاني په خلکو باندې یا आवाज خوږي رنگي خسته غونډه ښکاري کی غټ پټ کې والے خلک نیوځي دا ډیر لوی سره دي من کې منافق بل یو عجیب فتنه چې دا علماء سعودي هغه علما ناکاره خطبه بیانونه تقریرونه کوي د خرافات په ملک به ګرځي لګي کوشش به دی چې د قران حدیث خلک واړي لګي دروغ بوای بهتانونه بتړي او په سنت طریقو باندې بردونه کوي لګي بوي عوام خلک به ګمراه کوي خپل چالاکی باندې موضوعي حدیثونه بوای دروغجن خبري به بیانې لګي بوي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد سيكون في اخر الزمان الدجالون كذابون په اخر زمانه کې به دجال خلک راشي دروغجن دا چې حدیث به بیانې چې بما لم تسمع انتم ولا باكم نو تاسو ولدین مساسو مشران شرط به نه فیاکم ایام دین ځان وساتئ لا يدلونکم ولا يفتنونکم ګمرام نه کې په فتنه کې مو نه شي دا ډېر عجیب فتنه ده عوام خلک ګمان کوي چې دا عالم دی او هدایت والا دی صحیح سره دی دم علم کړي قران ویل نو په دې وجه دا به څنګه خرابي ولدګنه قران نه ویل منځ کې هغه ګمړای قران ویل خو ګمړای حدیث ویل خو ګمړای او د حق او د باطل فرق ډېر خلک نشي کولای د سید سقیم د فتنې دي د وجه ډیر شي او صحیح اسلامي ختم او فساد هغه عام شي او جهل لا کار شي علم ختم شي انما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان یو روایت کې عزیز بخبل امت باندې لري کوم د هر منافق انسان چې په جبه کې دا علم په جبه کې چالاک ده دا چې غوړي جوړ خبرې کوي چې خلک ډیر خطا کولې شي ګډوډ کولې شي او منځ کې دلته منافق دي د الله پاک د دین سره محبت نشته او صحیح دین ورکول غواړي او غلط دین رایج کول غواړي زموږ د زمانه کې داس خلک ډیر دي یو ځای کې تقریر کوي بیان